اوس یو پراپګاندا ده چې زما دا غوګونه دي خلکو پر عربونه دنیا نه ټلیفونونه خطونه چې دا باړې مسیزو کې او پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته اوریدلی به تاسو پیر راوته ده او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب ورته تله او مولانا صاحب زه تاسو ته خبر په دې منبر ما تاسو ته ویلیو چې زه د انګريزانو ګلجو ته هم تله ویلی مې در د هندوانو مندر تم تله ما داغي سپیچونم اوریدلی دي د سیکانو ګوردوارو تم تلم داغي سپیچونه مې پادریانو د انګريزانو چې کوم مليانی ای سره مې بارها په ګلجو کې باسونه شوي دي دا کار زما یو عادت ته س زمانہ مخکې دلته ګلاب بابا راوته پس پیر څنګه ګلاب بابا دې چې ګلاب بابا دې چې خزي دي چې نر دي خزي دي نر هغه دې چې کوچنډي پترخ کې دي او خزا ورپسې زلاړه مس پیر څنګه چې دا ګلاب بابا خو ګورم چې دا قصه زما یو عادت ته چې یو شی می پستر غونی لیدله نو پشي شاد چا بدویل مناسب نه اسلام کې دا جرم زملاړه مس پیر څنګه آلتم خلق دا پراپګاندا شروع کړي چې ګلاب بابا تا مولانا صاحب هم راغله تالاو می ولیدو دلته وینا پرتاو دلته امتیاز کړي وي او دلته دا کسی نسی میں تولیونی دے چرال من بیا می پہ شروع کړه خیر کتا سو خیالو کوي اوس دلته نه ګلاب بابا جوړ دے دا بلیسار شاه خوا کې دا زیارت حکومت مهرباني وکړه چې پولیس مقرر کو چې دا زنانه سو کو نه چی دا زنانه روزي چیرل ولا ته چیرل بنده دا خو روزي دی یہ سوکشتانا چې ما وچی دا مې هغه د دې یو ذمہوار سړی ته وي ما هغه غریبان روزي چلا او تاسو پولیس ورته زیارت کې څه د خزو زیارت کې څه کار د خزو بیرو کې څه رسول الله صلی الله علیه وسلم نزیات امین نه څوک نه پیدا بشي داغه لوی امین نه پیدا او نه پیدا شي پدریش په تکاله عمر کې څوک د دا ثابت کی چې پیغمبر پردای خزل الله ور کړی څوک د دا ثابت بعد بچ خزو تکیدا صدر مبارک بو وړید چې په دې لاس خپل بیبي سره سحر پتیاره کې خبرې کول صحابه تیر چې تیر شو د ورته आवाज خبر اوري ایراله السلام علیکم یا رسول الله ورته دا زما پلانای بیبي دا ما دې سره خبرې کولې تاسو پیښ هغه ویږي مونږ وینا انسان عجز دی اسنه چړه کې امداد تیری چې پیغمبر چرته پردای خزو سره خبرې دا د پیغمبر شو او بیا د پیغمبر بیبیان چې داغي د وخت متعلق د چا غلط خیال پړ کې راشي ټول عمر لا تباہ ټول عمر لا تباہ دې سره پیغمبر دومره احتیاط کو نو عزیزانو بارکی اغالت ز پدې نیت نه تله چې زال تمنجور کېګم یا جارو عالم په خلق خذو به مګم یا بچالا لوټه دمو په دې نیت نه چونکه دوه درو کالونه ما با اوریدل چې داسې ده نو لاړم په دې نیت او خق کافی وقت میں التطیر کو ما دا خیال نو چې دا خلق با دې الکنا دمر لوی نخره جوړه عزیزان یو کرامت یو استدراج دا اوس علم سره تعلق لري تاسو به څنګه په پوهیږئ کرامت خلاف عادت د یو ولی او بزرگ پلاس یو کار کېدل دته کرامت او دا کرامت بیا د ولی په اختیار کې نه دا کلا کلا به اختیار راغلی یو استدراج دی وظایف په خول وظیفه په خول یو ورد او وظیفه ده هغه په خول پاږي کې چلويستل
یو پاغه یو کار کېدل او یو په کرامت کېدل. یو بزرګو هغه یو وظیفه پخ کړي 13 روپے ورځ بسار هغه ته د بالغ لاندې پراته. ما ته وی چې تر ازه 12 ورځې دی وبو کې چلاو بس دی ولکه به وباسه طالب 15 روپے ورځ مال خوش کلار خایا وبو کې زنه شم کېناس خوش کلار راته خدا دا زما د طالبګیره زمانہ و او هغه زمانہ و چې دا جمعات چې چا کې زد لګیا مونږ کوم د دې جمعات تکیدلی مرچکی او سړی وظیفه بمون پړې او سبق برابر پیاس پانا بم سوړ سکړک نه تاولا ابم پړو سبق دا زمانہ وظیفه را ته خدا چې دا پلانې وظیفه یوش په ارش پا یوش سوا کرته وایا تبیا ګور په منبر ناسم دروغ ویل د ایمان تاوان یوش په میغه چلا په حقړه کنه جی سار با چرا پاسې دما او چې د کوره براوتم څوک سړی بو 2 روپے روزانه مناسب والا داد او د واقف سړی په شکل نو ماوی چې دا واقف خلق دی هغه زمانہ کې زر امداس کړو یو ورځ به یو نه تاسو کو چې الکه بدرې ځل تا مال د 2 روپے راکې هغه ما ته قسم وخوړ چې مان نه درکې تاسو خیال راغی عرض میں داو چې دا اوراد دا دې پیرانو پسې چې دا خلق بے پناه منډي وای اوس درته یو ورت خیم کنه جی تی شروع کا ته ګوره چې تانا جنډې بابا جوړیږي کنا دنیا بدن غیر چاپه اللهم سخر لي كل مخلوق بحرمه سيد الابرار والله المستعان على ما تصفون. د دې یو خاص مقدار دی هغه چلاو باسا ته ګوره چې خلق در پسې را منډي وای کنه خو لا خلاق لهم فی الاخره دنیا کې هغه وظیفه کول چې پیسې پراشي یا خلق میں تسخیر او تابع شي د دې سړي په آخرت کې ایچي ساتي. تاسو خیال راغی دغه لکلا دا یاد لري چا دا پروپاګاندا جوړ کړی چې مولانا صاحب ورغه چې ستانه منما او هغه ورته وی چې وایا او بیا دا چلو شو او دا چلو په دغه خلق امدانه او خېجا و ظالمانو چې یو شیم په خپل سترګو نه لیدلې په خپلم کتلنی و بدبخت قوم و بدبخت. ها مولانا صاحب ولا چې دغه ورکو چې دینه لډو جوړ کا او دینه اگای جوړا کا او دینه انځر جوړ کا او دینه پلانې شي جوړ کا او دینه دا دبلې ما پسې شروع یو نجی ما خیال دې ټول پاکستان مانه تاسو چې ترشتیا اوس التم سوک ناس نغاره و او خلق لدا تاثر ور کوي چې دیر اغله او تاسو مرضی نو دا یاد لري عزیز الک دې کم عمر 17-18 سال عمر مجذوب طبیعت سو وظیفه ورته د جمعات امام خودلې دا یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام ٹھیک ده پاغه دومره غوندې لوټه راوالي او دا چې پیوي په چوفي کی خړا شي ما خبره پويږي د دغه نه په اخوا کنور څوې چې دې به مال خزر کی دې به مال زوی را کی دې به مال لور را کی دې به مال رزق را کی دې به زما جون خکی دې به زما کاروبار خکی دې به ما د زیاولت پځې کې نه والله العظیم چې دا ټول سيزونه د خدای سره دي او کده دنم اوغختنه مسلمان. تاسو خیال راغی کوم شی چې د خدای نه د غختو ده او هغه د بندنه وغواړي نو یوازې ګناه نه بد پټ کی مشرک. نو زما عزیزان اوس ما ته خلق راځي چې خزي دي او سړی دي ما زما پلار دا بندولې به زه د خزو علاج کوله ما خو د خزو په سر ځان کوی کې اچول ته تړلې دا خزي دي خدای خیر ساتي چې الټا ما چاله وجنی اوس سو ته دا شیلاس کې راکا د یو میاشتې حکومت او مال د پاکستان خزي معلومی دي یو دوه خزي زوړندو دوه خزي کتا بار خزا ولیدا زما په دې مخ دوی د ایران نه زیات ایڈوانس نه دي
ورشه ستا په یونیورسټۍ کې ایرانی جنکۍ دي سر نه تر خپو پورې د ویښتو عمره ځای پکې نښ کړی ستا د یونیورسټۍ لونډې اکیمارې مو ګوره اکی ټیمونه جوړ دي اوس به بار ملکه زمونږ د ملک جنکۍ فتوی والا مونږ تیار کړي دي چې کویشته وی جلال نو ګیدړ به وی الله فتوی والا تیاری کړي عزیزانو دا واقعات دي د دغه الک متعلق زه یقیني تلم او تله دې د پاروم چې وګورم چې دا واقعات سره نو دا وظایف سره دا خاتماتی کیږي نور نظام زندگی د چا جوړول کدا دی عقیده په انسان را وستنو کافر بشه خزه بند کئ خزه بند کئ خزه بند کئ کما خزه چې بلا منشي د کور اوتا بلا ضرورت د کور اوتا ترغه په میړه او په دې لعنت وریږي چې ترسو واپس ادیرو تا پیرانو تا زیارتونو تا د خزو تلل په دې زمانہ کې حرام او ناروا حرام او ناروا د لعنت مستحق میړه او خزو او بچی ټول بلکې ځوانه څکه زړې به اومنز تاسو د زړو د کیسو نه زړه بند زړه چې د کور اوزین دولکه فتنه ور پورې ون کنه ده دیو جنا دا صورت حال ده الله دې د خپل مرضیات توفیق راکړي خدا په اخر کې بیا درته پرور ولای اپیل کوم چې خدای او پیژنه خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي د کائنات مالک د خدای ذات دی مهربان د خدای ذات دی زما د زندګۍ راکون کې وغستون کې د خدای ذات دی دا اختیار په ټول کائنات کې د بل اچا سره نشته سوا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ډېر لوی داغه د ایمان عالم داو معصوم دی په قافله کې سبق پس روان سبق په قافله ډاکا پریوتا اغلو د توې تاسو سره خو څه نشته ویجی د گریوان کې راته مور څه ګنډلې چې وې کټاغي کې اشرفای ګنډلې وی بچیا منکر ولې نشوي وې زه چې د کور راوتم نو مور راته وی چې دروغ ونه وي نو کوم ویلې چې ما سره څه نشته نو د مور وصیت به مې بجانه دا د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د بچپن ایمان دا اوس دی خلقو چې څکړي ځان لیکي اوس ما دا ټکه دو درې ځله وې چې دوی څکړي ځان لیکي نو دا چا ویلي دي چې ځان لیکي او مونږ له نشي کوله دا قران ویل تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون تلك امه قد خلت لها ما كسبت الله وی دا وړاندې چې کومه ډلې ذکر تیر شو داغه ډله و چې دوی د پاره کارآمد به هغه شی وي چې کوم دوی په دنیا کې کړو چې دوی څه کړو دوی له هغه په کار راځي ولکم ما کسبتم او تاسو د پاره به هغه شی په کار راځي چې کوم تاسو کوي ولکم وای ما کسبتم کم شی چې تاسو کسب کوي اب تاسو د پاره کار راځي ولا تسألون عما كانوا يعملون الله وی تاسو نه په پختنه د هغه د عمل نکي تاسو نه با تاسو د عمل تپوس کیږي اغي نه به د هغه د عمل تپوس کیږي ای چې سکړیو ځان له کرامت تا چې سکړی تا دام شته چې قیامت کې بدار چا خپل پیټه پسند اوج دام قران کې ولا تزر وازره وزر اخرى قیامت کې بد اور سړی خپل خپل پندو کې پسند دام قران کې دام قران کې دي چار سړی بخپل پاسپورت یو ځان به تیر باسي او جی دام قران کې وکل انسان الزمناه طائره في عنقه وكل انسان الزمناه طائره في عنقه كل انسان كل حرف سور كل هم انسانا الزمناه طائره في عنقه
دار سړی بخپل خپل پروانه په مړای کې ځوړنګي ولا قران کې چې راځي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خبر راشي په اعلان کې اولیاء الله لا خوف عليهم خوف بني ولا يحزنون او نه بغم دي خبر اوس په اعلان راشي دا تحقیق کې چې دا لام کم لام عزیزان دا لاینه فی جنس نه ده لاینه فی جنس نه ده دا لام مشابه بالاحساس لاینه فی تاسو خیال راغی لا خوف علیک خوف بیا په دوه قسم یو خوف تبعید او یو خوف من الله الله فرمای لا خوف چا چې په دنیا کې ژوند خدای توقف کړي د قیامت پر ورځ به د الله د طرف نه په دوی څه خوف نه اما تبعی خوف لرزا او یرا د خدای د جلال ورځ د قهر او د غضب ورځ دینه به پیغمبرانم په امن کې دي ما خبره پوهیږئ تبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي د دې څه دلیل دی چې تبعی خوف په پیغمبرانو تاریوي وګوره د مسلم لوی روایتونه آدم علی السلام ته قوم ورشي چې راشه حساب نه شروع کیږي تباش غرق شي خدای ته وایا چې حساب شروع شي آدم علی السلام ورته وایي چې زنن هغه مخ نه وینم چې خدای ته پیش مام د غنم د دانه کار چې کړی دی خدای ته زنه شم نوح علیہ السلام ته براش یا نوح ترازا و امام قوم ته خیره کړي و ما خپل اختیارات دنیا کې ختم کړي موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته ادریس علیہ السلام ته ابراهیم علیہ السلام ته یونس علیہ السلام ټول پیغمبران به انکارو چې موږ د خدای مخه آخر الامر براشي دوی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ټول پیغمبرانو ته خصوصي اختیارات چې ملاو هغه په دنیا کې ختم کړی دي زما خصوصي اختیارات ما په دنیا کې ندي ختم کړی پټ می ساتلی دي په قیامت کې به راو باسم او خدای ته به د امت لپاره پیش کوم تاسو خیال راغی نو عرض می داو چې تبعی خوف نبا په قیامت کې انبیاء هم په امن کې اولیاء خلاص کې بزرگان خلاص نو زما عزیزانو مونږ دنیا کې الله پیدا کړی دی لایو چې رابطه خدای سره پیدا کړي اور څپړې دی زړه د خدای کو او داسې کوړه کوي لکه مولانا وی بخدا کے سینہ امرا بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد بخدا کے سینہ امرا بشگاف جان بیرون کن کہ درون خانه تو دیگر چیکار دارد په خدای قسم راشه سینه مې وشلوا زړه مې راوباسا زړه مې سری کا دنه پکې وګورا خدای زما زړه خو ستا کور دی نو ستا په کور کې د بل چا څه کار دی چې دنه نه راشي زړه بستا د خدای کور ستا جبب دی زبان حق نے ثنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا سجدہ کرنا ہو تو یوں کر سر خدا کے واسطے اور دل مصطفیٰ کے واسطے بل سو خوشتا نا بلہ سو نظم عزیزانو زما متعلق خبر ڈیری دی بار بار بے ہو رہی ماں برخلاف بم ډیری ځکه چې زمونږ دا خبرې چې خلک اوري دا خزه مزه دا خزه اوس دا ټټوان خډیر زیات دي چې چا خزه رړای ګډي بار ګرځي ای چې دا زما خبرې اوري نو ما پسیم څه لکای وته څه خوې بدر دم وای کنزلې بم کوي کله به وای چې دا بجلیګر مولا وی سیارو نګوري کله به څه وای بلا تور اور پسې لګیا دي هغه وای کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے
زما خدای په دې پوهه دی چې زه وی سی آر ګورم که زه ټلویزیون ګورم یا زما کور کې شته که نشته یا زما ښځې یا لوڼو سرونه کټ کړي دي یا بربنډې ګرځي یا پلانې خدا د ټاک بړواګان والله کرانه زما ښځو دویان خلکو شروع کړي دي زمون کور ته ښځې راشي خو چې زمون ښځې لوڼه وګوري وای خدای دې تباه کړي او دا مونږ ته خو خلکو داسې وي او داسې ګورئ څوک راشي کوټه کې ګرځي ټلویزیون لټوي ٹھیک ده لګیا وي خو زم والله که تاسو ته